अस्सलाम वालेकुम। ऐसे पे हाँ ठीक है। सिकंदर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव खान शेरपाव कौमी वतन पार्टी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंग टोल मिलमनो और प्रादता पेंडाल से प्रार्थना के लिए आयो नंग ददी प्रोग्राम कायदा द सदारत पारा हजरत अली बाबा न सदारत वर्को उम्मीद जरूरत सटो तो बदी हमारे मुताबिक है हजरत अली बाबा जदीना पर सैयद गनी जुबैर शाह अलीहान नजर खान मरगरी जर सदीक खान मुमताज अली रहीम शाह मियाहान लियाकत शाह मुसरत शाह आतिफ खान बिलाल खान अब्दुलसलाम शेरजमीन जवाद अली नवीद खान वाहिद इस्माइल खान अरब गुलो और जैर शाह और जमीन से स्टेज जमीन सूबाई कायद जनाब सिकंदर खान शेरपो साहब फर्स्ट स्टेज में नोट दराने में मानो और जमाम खिता लदी यूनियन काउंसिल द पार्टी अमल करो और पीके 56 नरागरे नूर उमर करो अस्सलाम वालेकुम जटो नमक के दिल मुबारकबाद वर्कोमा बीच कमा फैसला ओकड़ा इंशाअल्लाह ताला दियो पर खबर फैसला ढेर खुशहाल है जका चे जमंगा कायद जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो साहब और सिकंदर खान शेरपो चिकम कारूना कड़ी दी कम दाया करे दे इंशाअल्लाह अचानक पट न दी और टेम डेर शार्ट थे जबिया बिया भी शुक्रिया अदा कोम और का कारूनो शी कम ची कारूना शुरू दी दास सिकंदर खान पर वक्त मंजूर शी दी और मां का कारूना दी और पागे बांधे कार शुरू दे जबिया बिया शुक्रिया अदा कोम द पार्टी द मरगरो द आए कसारो चाप दे के दा द पुल किरदार अदा करे दे अब इंशाअल्लाह ताला रफी के 56 मरगरी डेर और पास दिली दी
او شمولیتي پروګرامونه شروع دي او دا به دا شانتي مخ پروان دي کوو. ډېره مهرباني. والسلام. نظر خان ملګری زر در راځي. صدیق خان، ممتاز علي، رحیم شاه، میاهان، لیاقت شاه، مسرت شاه، عاطف خان، بلال خان، عبدالسلام، شیرزمین، چیئرمین جناب سکندر حیات خان شرپا و تخواست کوم چې هغوی راشي او تاسو خبرې وکړي. جناب سکندر حیات خان شرپا، جناب سکندر حیات خان شرپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ حضرت علی بابا پر سٹیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبائی کونسل ممبر او سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر میر امان خان، د وطن پال استادانو صوبائی مشر فضل دیان صاحب، د PK56 چیئرمین جاوید حسین خان او د هغوی ټوله کابینه، د PK57 چیئرمین او سابقہ د تنگی تحصیل ناظم یحیی جان خان، دلته کې د مومن ډسټرکټ نه راغلي زمونږ د پارټۍ ملګري مشران ملک عبدالحسن صاحب، ملک رحیم صاحب، جمیل خان او د هغوی سره نور ملګري، د PK56 د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو، د شوډاګ یونین کونسل چیئرمین حضرت علی خان، فضل غنی خان، فضل وهاب خان او د هغوی سره چې کم ګڼ شمېر عزتمند مشران د پاکستان تحریک انصاف نه موږ سره شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکومه چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په مشرۍ کې به دا پښتون قام د ترقۍ په لار روانوو. عزتمندو، که موږ نظر واچو د موجوده حکومت 2.5 کاله تیر شو، په ټول ملک کې 2.5 کاله راسې نه د تحریک انصاف حکومت دی. دوی د الیکشن نه مخکې ډېرې وعدې کړې وې، ډېرې دعوې یې کړې وې. د مدینې ریاست جوړولو خبره یې کړې وه، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبره یې کړې وه، د نوې پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه، نوې نظام راوستلو خبره یې کړې وه، د اعتصاب خبره یې کړې وه، د 50 لکه کورونو جوړولو خبره یې کړې وه. خو نن که موږ وګورو 2.5 کاله تیر شو او که وګورئ نو زموږ جمهوري تاریخ کې یا د آئین مطابق جمهوري نظام کې همدغه 15 کاله ملاویږي. هغې کې دا لومبنی 2.5 کاله په دې اهم وي چې په هغې کې یو حکومت خپل پالیسۍ له شکل ورکولی شي، یو خپل دغه طریقه کار شروع کولی شي، نوې منصوبې شروع کولی شي. د 2.5 کاله پس ته خو بیا ورو ورو د الیکشن او د نور دغه فضا جوړېدل شروع شي. په خپله سلیکټډ وزیر اعظم صاحب دا وایي چې لومبنی کال مونږ معیشت ټیکولو کې تیر کړل او دویم کال دا کومه وبا چې راغلې وه د هغې په مقابلې کې هم تیر کړل.
اوس په مونږ خپل ایجنډې طرف ته ځو. زه ډېر په احترام سره دا ورته ویل غواړم چې مونږ خو اوس پرې دې باندې پوه نه شو وزیر اعظم صاحب چې ستاسو پالیسي څه ده، کم سمت کې د ملک بوتله غواړئ، کم مسله تاسو حل کول غواړئ، کم شي طرف ته ستاسو توجه ده. په دې 2.5 کالو کې خو د یوټرن نه علاوه موږ بل شی ونه کتلو. کم ورځ چې کم اعلان کوئ یو هفته پس د هغې اعلان نه بیا رستو کېږئ تاسو. همدغه شانتې چې کمې د الیکشن نه مخکې تاسو وعدې کړي دي، مونږ ته خو دا ښکاري چې هغې نه هم تاسو یوټرن اګیستی دی. او دا ځکه چې تاسو عوامو نه وی منتخب کړی. مونږ لومړنۍ ورځ نه دا ویلو چې دا الیکشن چې دی دا د دانلې په نتیجه کې دا حکومت وجود کې راغلی دی او د دانلې حکومت چې دی هغه د عوامو په مسایلو باندې نه پوهېږي او نه یې مسایل حل کولی شي. نن 2.5 کاله پس ته دا خبره په دې شکل کې ثابته شوه چې زما خیال دی په تاریخ کې دومره چاته ګراني نه راغلی چې دا کم په دې حکومت کې راله. داسې ګراني ده چې د روزانه په بنیاد باندې نرخونو کې اضافه کیږي. که اوړه واخلئ دا د تقریبا 1300 ته ورسېدل. پنجاب کې بله ورځ ما کتل چې 1500 ته تر اوړه ورسېده او ښکاري داسې چې دا به 2000 روپو ته رسي به. د چینو چې دی د هغې سینچري مکمل شوه خو پته نه لګي چې کم ځای کې به دا ریټ ودرېږي به. د دوایانو نرخونه چې دي روزانه په بنیاد باندې په هغې کې اضافه کېږي لګیا ده. روزانه په بنیاد باندې خلک بېروزګاره کېږي لګیا دي. روزانه په بنیاد باندې په لوډ شیډینګ کې اضافه کېږي لګیا ده. روزانه په بنیاد باندې د خلکو په مسایلو کې اضافه کېږي لګیا ده. حکومت نومې شی اړو ښکاري نه. همدغه وجه ده چې بله ورځ په اسلام آباد کې د دې ملک ټول د اپوزیشن پارټۍ بشمول د قومي وطن پارټۍ را یوځای شو او دا فیصله یې وکړه چې دا حکومت نور موږ ته منظور نه دی. دا حکومت چې دی دا د دانلې په بنیاد باندې جوړ شوی دی، دا موږ نه منو او د دې خلاف چې دی احتجاجي تحریک په شروع کوو به او دا احتجاجي تحریک چې دی دا به هغې پورې جاري وي څو پورې چې دا حکمرانان مونږ کورونو ته واپس نه لېږلې ځکه چې دوی د عوامو مسایل نشي حل کولی. نن وزیر اعظم صاحب چې پاسي نو د هر یو شي ایکسپرټ جوړ دی. د خارجه پالیسۍ ایکسپرټ دی، د معیشت ایکسپرټ دی، د داخله پالیسۍ ایکسپرټ دی، د ټوریزم ایکسپرټ دی، د آئین او د قانون ایکسپرټ دی. خو چې اصل معنو کې نتیجه ته ګورو نو نتیجه ټوټل صفر ده. یو شی هم چې دی په صحیح سمت کې نه دی روان. نن همدغه وجه ده چې هر څوک په خپل ځای باندې مایوسه ناست دي. چاته داسې ښکاري نه چې دا حکومت چې دی دا د خلکو مسایلو طرف ته توجه ورکوي. همدغه وجه ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې لومړنی ځل وشو چې په 2.5 کاله کې دننه کومو خلکو څخه نور قوتونو سره خو چې کومو خلکو ووټ هم ورکړو نن که هغوی نه هم تپوس کوي نو وایي چې ډېر لوی غلطي رانه شوې ده، ډېر لوی ګناه رانه شوې ده. مونږ به د دې حکمرانانو خلاف هم دغه کوو خو کومو خلکو چې زیاته پروپاګنډه به کوله زه خپلو ملګرو ته وایم چې هغوی نه هم ورشئ تپوس وکړئ چې دا زیاتی تاسو د قوم سره کړې دی، د خورې سره دا زیاتی چې دی تاسو کړی دی. نن چې د تحریک انصاف جنډه څوک لګوي هغې دا مطلب دی چې هغه د دې قوم دشمن دی، هغه د دې خورې دشمن دی. هغوی چې دی هغوی
د قوم مسایل نه حل کول غواړي هغوی صرف او صرف چې دی مافیاس چې دی هغه پټول غواړي د مافیاس سره خپل ګډ جوړ چې دی هغه ساتل غواړي نور د قوم دغه مسایلو طرف ته هغوی توجه نه ورکول غواړي نن همدغه وجه ده چې په ټولې دنیا کې مونږ یوازې پاتې شو خارجه پالیسي زمونږ صفر شوې ده مونږ ټول هغه ملکونه چې چا به په هره سخته کې پاکستان سره به ودرېدل نن هغه ملکونه چې دي هغه مونږ نه رسته کېږي او چې د وزیر اعظم صاحب نه تپوس کې نو هغه سره به صرف یو حل دی چې د هر څه بوج چې دی هغه په عوامو باندې واچوی یو باچا و هغه له یو کس راغی او درخواست یې وروړو شکایت یې وکړو چې د فلاني کس ما سره زیاتی کړی دی باچا هغه راوغوښتو چې د مقدمې فیصلې وکړه نو ویې چې یاره دې سړي له پانسي ورکړئ سزا ورکړئ جلاتو ته ویې چې یاره باچا د سټو مرۍ خو ډېره ګټه ده دې کې خو دا پړې چې دی دا پکې نه هغه شانتې فټ راځي نو باچا ویې چې یاره دا چا چې درخواست درکړی دی آیا د ده په مرۍ کې فټ راځي هغه جلات وی چې بالکل د ده په مرۍ کې فټ راځي وی بس دله بیا دا سزا ورکړه دی راپاسي وی چې یاره زه د چینو مافیا خلاف اکشن اخلم زه د وړو مافیا خلاف اکشن اخلم زه د کرپشن مافیا خلاف اکشن اخلم چې خبرو ته مخامخ راشي وګوري چې دا خو زورور خلک دي و یاره دا ټول زور چې دی د عوامو له ورکړئ دا ټیکسونه په دوی باندې ولګوئ دوی نه دا پیسې راوباسئ دا خلک پرېږدئ همدغه پالیسي ټول روان ده نن همدغه وجه ده چې دا ملک ترقي نه کوي لګیا دی دا ملک رس تر رسه په شا باندې روان دی همدغه وجه ده چې دا ټول اپوزیشن را یو ځای شوي دی او قومي وطن پارټي هم په هغې کې یو فعال کردار ادا کوي لګیا دي مونږ به راپاسو به او هغې پورې به په ارام نه کیرو څو پورې چې دوی نه مونږ ځان خلاص کړي ني په ملک کې شفاف انتخابات هغه انتخابات چې په هغې کې د چا عمل دخل نه وي هغه انتخابات چې هغه د عوامو د مرضۍ په منشا باندې وشي هغه انتخابات چې څوک عوام منتخب کړي چې هغه ایوان ته مو رسي داسې نه چې عوام منتخب بل څوک کړي او بیا نتیجه چې د هغه د نورو خلکو روزي او ایوان کې هغه خلک کینی چې هغه نه په دې پوهېږي چې د عوامو مسایل څه دي او د عوامو مسایل څه حل کول دي ما ته اوس دا اطلاع میلو شوې ده چې په ګورنمنټ کالج کې چارسده کې په سټوډنټانو باندې چې هغوی یې خپل حق لپاره احتجاج کو په هغوی باندې لاټي چارج هم شوی دی او تشدد شوی دی مونږ د دې شي مذمت هم کوو مونږ دغه سټوډنټانو سره ودرېږو دا زمونږ بچي دي دا زمونږ وروڼه دي او د هغوی جایز مطالبات چې دي مونږ د هغې سره په هغې کې ولاړ یو زه یو ځل بیا د چوډاګ یونین کونسل د ملګرو ډېر زیات مشکور یم زمونږ د ننني د تقریب قربانه چې دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې دلته کې رالی یو پیغام مې کارکنانو ته چې یو خو اوس دا وخت چې موږ تنظیمي طرف ته خپل توجه ورکړو چې تنظیمونه جوړ کړو بل دا چې په ډیسپلن باندې به چلو ځکه چې پارټۍ کې چې ډیسپلن نه وي نو هغه بیا هغه پارټي هغه شان چلی نه په ډیسپلن باندې به چلو د پارټۍ په آئین باندې به چلو پارټۍ په پروګرام باندې به چلو هله به دا سلسله مخکې ځي به دغه مې ټولو ملګرو ته پیغام دی چې د ډیسپلن چې دی هغه به ټول چې دی پابندي به کوي به هله به دا سلسله مخکې ځي به انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې تاسو به پخپله وګورئ چې په دې پښتونخوا کې ټولو کې غټ قوت چې دی هغه به قومي وطن پارټي وي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرصاحب چې دی دا پښتانه د مشکلو حالاتو نه وباسي او انشاءالله دلته کې بیا د هغه دور راځي چې هغې کې به ترقي کېږي هغې کې به خلکو ته روزګار میلاویږي او هغې کې به د خلکو مسایل به حل کېږي زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو کارکنانو ډېر زیات مشکور یم د چوډاګ یونین کونسل ملګرو ته په دې باندې هم شاباشي چې دا زما خیال د شپږم پروګرام دی زما د یونین کونسل کې
او مسلسل دي شمولیتونه دغه کوي لګیا دي د ټولو نه نمبر وړي دي په دې باندې ټولو له زه شاباشي ورکوم ډېره مهرباني